أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. صدر جلسہ جانزیب خان په سټیج باندې موجود د قومي وطن پارټۍ د ضلع جنرال سیکرټري مفتی افتخار صاحب، په سټیج باندې موجود د قومي وطن پارټۍ دوست محمد حجي صاحب، زمونږ د مومند ضلع سینئر وایس چیئرمین دی، په سټیج باندې موجود د قومي وطن پارټۍ د ګنډيري یونین کونسل سابقه ډسټریکټ ممبر او د ضلع وایس چیئرمین غنی جی صاحب، دلته موجود د قومي وطن پارټۍ د ضلع وایس چیئرمین خورشید خان، مرزا خان صاحب، عنایت علي خان، سلیم شاه جی صاحب، د پی کے 56 چیئرمین جاوید حسین خان او د هغوی ټوله کابینه، د پی کے 56 جنرال سیکرټري جاوید خان او زما د ګنډيري یونین کونسل او د خوشو علاقو نه راغلي د پارټۍ مشرانو عزتمندو، السلام علیکم. د ټولو کې اول خو د خپل لخوا او د قومي وطن پارټۍ د ټولو کارکنانو درلخوا ګل رازق خان، لال رازق خان، محمد اسرار خان، حاجی نور کریم صاحب او د هغوی سره چې ګڼ شمېر کم عزتمند مشران نن موږ سره قومي وطن پارټۍ کې شامل شو، هغوی ته هرکلی وایو او دا یقینداني ول ورکو چې تاسو یو صحیح فیصله کړې ده. انشاءالله یو ځای به د دې پښتون قام د ترقۍ د سوکالۍ لپاره جدوجهد به کوو به او انشاءالله دا کام به د ترقۍ په لار روانو. عزتمندو، نن 15 جولای ده. نن 2 کاله مخکې په دې ملک کې انتخابات شو او د هغې په نتیجه کې یو سلیکټډ حکومت هغه راوستلی شو. مونږ هغه وخت کې دا ووې چې د عوامو نمایندګي جمهوری خلک کولی شي، د عوامو نمایندګي هغه خلک کولی شي چې کم خلک عوام منتخب کی، عوام خوښ کی. دو کاله تیر شو، زما خیال دی زمونږ هغه خبره نن ثابته ده، ځکه چې په دې 2 کاله کې چې دې ملک سره څه وشو، دې قوم سره څه وشو، کم طریقې سره چې دې سلیکټډ حکومت د خلکو په مشکلاتو کې اضافه وکړه، زما خیال دی دا چاته په تاریخ کې مونږ نه لیدلې. او دا خبره اوس واضح خبره ده چې سلیکټډ خلک چې دی هغه حکمرانی نشي کولی، هغه د ملک د ترقۍ په لار نشي روانولی، هغه د خلکو مسایل نشي حل کولی. نن د دې ملک وزیر اعظم صاحب شروع کې چې راغی نو بار دا وی چې یاره د تیر حکومتونو غلطۍ دي او ما ته داسې حالات ملو شوي دي چې دا به لږ ټایم لګي چې زه به دا حالات ټیک کوم. بیا دغه دوران کې چې کومې غلطۍ ترې کېدلې په هغې کې به یې همدغه وی چې یاره دا د تیر حکومتونو د وجې نه. بیا چې لږ دغه خبره دغه شوه چې دا ورته اندازه وشوه چې یاره دا خبره به اوس هغه شانتې ځای نه نیسي، نو بیا پکې دا خبرې هم شروع شوې چې یاره د 18 ترمیم د وجې نه او د صوبۍ خودمختارۍ د وجې نه زه هغه شانتې نشم دغه کولی، د خلکو مسایل نشم حل کولی. نن دا دی
2 کاله تیر شو عموما خو په 2 کالو کې خالی 2 بجټ پیش کیږي خو دې حکومت ته دا اعزاز حاصل دی چې په 2 کالو کې دوی 4 بجټ پیش کړل او ښکاري داسې چې اوس په دې کال کې هم 3 نور بجټ پیش کړي معاشي طور باندې 11 خرابه زمونږ په قرضې کې اضافه وشوه پاکستان په تاریخ کې چې داسې نه شوی چې 11 خرابه په 2 کالو کې اضافه شوی د ګرانۍ خدا حل دی چې زما خیال مخکې به که ګراني رامله نو یو ریټ په مقرر شو بس خلکو ته اندازه وشوه چې یاره زه ډېر نرخ باندې به موږ ته دا شی میلاویږي د دې حکومت د پالیسو په نتیجه کې روزانه په بنیاد باندې نرخونه زیاتېږي تازه مثال یې د وړو واخلی 1400 ته پرونه پورې رسېدلي وو زما خیال د ورځ دوه کې ګورئ نو دا به 1400 نه مړېدلي او دا سلسله به همداسې روانه وه دا چېرته په تاریخ کې نه و شوي چې د اوړو بحران چې دی هغه په جولای او اګست کې راشي د تریشر میاشت لا نه ده پوره شوې او د اوړو بحران موجود دی دې نه مخکې خو چې کله هم د اوړو بحران راغلی دی هغه د فروری او مارچ نه پسته چې دی د هغې شارټېج به راغی او کمې به دغه شو هغه به تقریبا کال به پوره کېدو واله وه دا لومړنی ځل داسې دغه وشو بیا دغې سره د دوایانو په قیمتونو کې 200% اضافه وشو د بجلی نرخونه خو زما خیال د روزانه په بنیاد باندې پکې اضافه کېږي د حکومت ریټ خو دا دی چې په ټولې دنیا کې تیل ارزان شو چې دوی دلته کې د تیل ارزانېدو اعلان یې وکړو نو خلکو ته تیل بیا نه میلاوېدل بیا چې دی بیا خلکو په ډبل قیمتونو باندې او په 1.5 روپۍ لیټر په سفارشونو په منتونو باندې بیا اچول په 200 چې بیا تیل قیمت کې اضافه وکړه دویمه ورځ نه په پمپونو کې تیل موجود نن پورې موږ په دې پوه نه شو چې واقعي حکومت موجود هم دی او که نه حکومت خو د پالیسو په شکل کې ښکاري خلکو ته د اقداماتو په شکل کې ښکاري زمونږ داسې حکومت دی چې وزیر اعظم صاحب چې کم ورځ ووایي چې ما د دې شي نوټس واخیستلو دویمه ورځ ګوره د هغې قیمت چې دی هغه به ډبل کېږي او بس روزانه په بنیاد باندې هغې څیز قیمتونه به بیا دغه کېدل شروع شي زما خیال دی وزیر اعظم صاحب ته دا درخواست کول غواړي ته نور نوټس یې مه اخله ځکه چې د خلکو باندې ډېر تکلیفات تېر شو بس نور نوټس یې مه اخله ستا دې نوټسو چې دی دغې موږ ځای ته ورسولو یاد دي که نه چې ویلي وي چې قرضه به زه نه اخلم او چې چا کچکول مې وګرځولو نو د هغې نه به خودکشي کومه دا 11 خراب ورته جوړې اړو قرض نه ښکاري نن زمونږ د ځوانان دلته کې ناست دي دوی له دا ناره ده ورکړې وه چې زه به 1 کروڑ نوکری راکوم داسې ده او که نه نن د معاشي ایکسپرټ سره تاسو کېنئ هغوی به تاسو ته وایي چې د دې موجوده حکومت د ناقصې پالیسو د IMF پالیسو د وجې نه 1.5 کروڑ خلک بېروزګاره شو نوکري ورته میلونه شوه دغه شانتې تاسو وګورئ 50 لکه کورونو والا خبره هغه هم همداسې پاتې ده نظام بدلولو کم داسې فرق راغی او کم داسې دغه وشو ترقیاتی عمل مکمل رکاو دی دا وبا خو اوس راله دا 3 میاشتې مخکې دا وبا دغه شوه د هغې نه مخکې کم داسې ترقیاتي عمل وشو کم دغه وشو د لوډ شیډینګ حال ګوره
خلکو مشکلاتو کې په ایمان تاسو وایي څه کمې راغلې دي اضافه به شوي کمې راغلې اثر نه شي نن همدغه وجه ده زما خیال دا هم په تاریخ کې لومړنی ځل دی چې په یو حکومت نه په 2 کالو کې دننه خلک مایوسه شو دې باندې پوه شو چې یاره دې حکومت ته اوس نورې تمې نه دي پکار نن زما خیال دی هغه سلیکټرز هم په دې سوچ باندې اوس مجبوره شوي دي چې دا کم کار رانه شوی دی اوس په دې چل نه پوهېږي چې دې شي نه ځان څنګه خلاص کړو چې داسې یو دغه راغلی دی چې هغه په هېڅ هم شي باندې نه پوهېږي نن عزتمندو همدغه وجه ده چې مونږ بار بار دا خبره کوله چې صحیح قیادت پکار دی او هغه قیادت پکار چې هغه خلک خوښ کړي عوامي قیادت پکار دی بیا خصوصا د خپلې صوبې او د پښتنو په حوالې سره وګورو مونږ ته ډېر لوی مسایل دي مونږ سره دا تړلې د سابقه فاټا چې ده د هغې ډېر لوی مسلې دي دې وخت ضرورت ده چې هغې طرف ته توجه ورکړل شوې وي هلته کې چې دې په جنګي بنیادونو باندې چې هلته کې دفترې قایم شوي وي هلته کې ترقیاتي کارونه شروع شوي وي هلته کې چې کم سروس ډیلیوري ده هغه نظام بهتر کړی شوی وي نن چې مونږ د فاټا خلکو سره کینو د هغه ځای مشرانو سره خبرې کوو هغوی وایي چې یاره هغه زوړ هغه فاټا موږ له ښه وه مونږ خو اوسه پرې دغه د زم کېدو په دې خوږو باندې اړو پوه نه شو چې څه خوږه دي نن هر یو شی کاغلی اثر وګوره نظام خرابېږي لګیا او دې بنیادي وجه دا ده چې هلته حکمرانان نااهله دي د عمران خان به دا خبره کوله چې په بره صحیح کس کې نه وی هر څه به ټیک شي مونږ متداوی چې او صحیح کس کې نه وی د عوامو دغه منشا مطابق کس کې نه وی او هر څه به ټیک شي ته دغه ځای کې چونکې د عوامو د منشا مطابق نه ناست د عوامو نه نه راغلي ته په دې مسلو باندې نه پوهېږي قومي وطن پارټي قومي وطن پارټي جناب سکندر حیات خان شیرپو ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو نن که هسې سوچ وکړو چې یاره دې حکومت ستاینه په څه باندې وکړو ایوارډ ول په څه باندې ورکړو نو زما خیال دی څه ذهن ته څه داسې شی نه راځي او یو شی دی په نااهلتوب باندې وله ورکولی شو چې او ټولو کې زیاته نااهله تاسو یې د دې ایوارډ بلکل درکوو نن عزتمندو همدغه خبره ده د حکومت چې څنګه حل دی دغه شانتې د ممبرانو حل هم دی نه ایم این اے ګان چې دی هغه خپل په اختیار باندې پوهېږي او نه د خپل هغه د حلقې حق ادا کوي لګیا دي او نه ایم پي اے ګان خپل هغه حق ادا کوي لګیا دي عزتمندو دا تاسو ته زما خیال خاص کر زمونږ د شمالي اشنغر کې او د تنګي تحصیل کې څه دی دا فرق په زما خیال ډېر زیات واضح شوي چې یو طرف ته په تله کې چې ملي رهبر او د هغوی کارونه پراته بل خوا ته زما خیال ټول ملک هم کینو هغې ته نشي رسېدی همدغه خبره ده چې مونږ اوس کور په کور کوڅه په کوڅه وګرځو خلکو ته ووایو چې یاره د دې وخت دا ضرورت دی که مونږ دا غواړو چې زمونږ دا خوره ترقي وکړي که مونږ دا غواړو چې زمونږ ځوانانو ته روزګار میلو شي که مونږ دا غواړو چې زمونږ مسایل حل شي مونږ دا غواړو چې زمونږ هسپتالونه ټیک شي مونږ دا غواړو چې زمونږ د بجلی نظام ټیک شي مونږ دا غواړو چې زمونږ د سکولونو نظام ټیک شي نو د هغې بیا واحد لاره امدا ده چې مونږ د جناب آفتاب احمد خان شیرپو په شانتې تجربه کار کس چې دی د هغه لاس مضبوط کړو انشاءالله دا به تاسو وګورئ چې بیا مسلې به حل کېږي زه د هغې ټولو ملګرو چا چې نن شمولیت اختیار کړو د هغوی یو ځل بیا شکریه ادا کوم دا به تمه ترې لرمه چې تاسو به کوشش کوئ
صرف دا نه چې نن تاسو شمولیت اختیار کړو اوس په ګرځئ جرګې به جوړوئ کور په کور کوڅه په کوڅه به ګرځئ او دغه شانتې دلته د پارټۍ چې ټول مشران ناست دي هغوی ته مې دا خواست دی چې دا وخت دی چې مونږ وګرځو مونږ خلکو له ورشو کینو ورسره او په دې خبرې پوه کړو چې که مونږ د جناب آفتاب احمد خان شیرپو لاس مضبوط کو دا داسې شوه چې مونږ ځان مضبوط کو دا داسې شوه چې مونږ خپل علاقه د ترقۍ په لار روانه کړه دا داسې شوه چې مونږ خپل مستقبل روښانه کړو دې لپاره پکار چې مونږ دې وګرځو او مونږ دې جدوجهد شروع کړو زه یو ځل بیا ستاسو ټول ډېر زیات مشکور یم چې په دې ګرمۍ کې په دې لنډ تنګ وخت کې تاسو دلته کې راجمع شوئ موږ له هم دا موقع راکړه چې دلته راشو تاسو سره دا یو څو خبرې وکړو د هغې مشرانو چا چې دې شمولیت کې کردار ادا کړی هغوی ته هم زه مبارکي ورکوم شاباشي ورکوم او دا تمه ترې لرم چې دا کار به نور به هم تیزۍ به د یونین کونسل صدر صاحب شاته ناست دی تم لگ رہا پاسا لگ ایکٹیو شاہ لگ ہمت کا اس کو گورا وزن ہم کم شوی دی اس کو پکارے چې ته زیات ایکټیو ته زیات دغه وکړې